السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې د 15 بچو مور خپل یار سره مټیزه او تختیدا او اوس د خاوند تازه انټرویو خو مخې ته راغلی دا او خاوند په چغو جاړي او د حکومت نه همدغه مطالبه کوي چې مال خپل د بچو مور راولي ځکه چې ټول بچي ور پسې جاړي او دا زما خزه او خزه پسې زه هم جاړم. ملګرو تاسو کو په دې ویډیو کې د هغه مظلوم انسان خبري اوریدل غواړي ځکه چې هغه په دې ویډیو کې په چغو باندې چړلې دي او د عوامو نه او د حکومت نه د سم مطالبه کړې ده. نو ملګرو کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وای نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټالۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا دردناک واقعه په پیښور پندو علاقه کې راغلی ده چې الته کې د 15 بچو یو مور چې هغه خپل یار سره مټیزه تختیدلې ده چې د هغه یو خاوند هغه معذور دی او هغه د هغه تازه انټرویو خو مخې ته راغلی ده او هغه په انټرویو کې دا ویلي دي چې مال د خپل خزه راشي کو زما خزه چا سره تلی یا زما خزه چا کرا وی او یا زما خپل خزه خبشي وي نظر خپل خزه نه مافي غواړم او زما خزه زما کوړ ته راشي ځکه چې زما 15 بچی دي او زما د 15 بچو پالنه به څوک کوي او زما خزه ځان سره یو لور بوتلې ده او یو زوی بوتلې ده. نو بس زه خزه ته از غږ نه کوم خیر د خزه نه مې غلطي شوې ده هیڅ خبره نه ده خو اوس چې خزه زما کور ته راشي ځکه چې ما باندې کور روان شو. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې دغه رنګ پښتانه هم په سوشل میډیا راځي او دغه رنګ خبرې کوي. نو ملګرو یو ترسل له هم نری پکار چې هغه خپل عزت نیلام کی ځکه چې دا کومه خزه اوس د کور نه وتی دا یاره دا یار سره وتی دا او کنه دا خپل خاون نه خپه شوی دا خو چې اوس څنګه هم ما په سوشل میډیا دا ویډیو کتل. نو ملګرو پیله خو دی ویډیو ته ما ځکه په چغو باندې وجړل چې الله ما کړه زمنګ د پښتو د ایاو د عزت او د پښتو معاشره ولې داسې بې شرمۍ سیټ ته روانه ده. ملګرو چې کله ما معلومات وکړو چې د خزه سبا کور کې نت والا موبایل او په نت موبایل به خلکو سره رابطې هم ساتلې. نو ملګرو زما ټول هغه پښتنو هماغه د درنو پښتنو ته مې دا خواسته چې تاسو د خپل کور نه بالکل موبایل لري کوي او خاص کر د خپل ترسر ولا الله مکه دا موبایل یو شیطان دی او د دې موبایل له لاسه د پښتنو ډیر درنې کورنۍ په شرمونو باندې شرمې دي. موږ دا نه غواړو چې زموږ د پښتون نوم دی په دې معاشره کې تباہ او برباد شي یا د چا بې عزتي وشي. ملګرو زموږ دا ویډیو جوړول د چا بې عزتي نه دي کول موږ دا ویډیو جوړول د یو مظلوم سره ودرېدل دي او هغه مظلوم اواز اوچتول دي. ملګرو که اوس دا ښځه چا سیار ساتلي او کو چا کوي نظر تر زره د خپل د خاوند کور ته راشي او ار تر سره له پکاري چې کم از کم د خپل بچو خیال خو وساتي ځکه چې دا مینه محبت نن سبا اسی ټیم پاسې جوړ شوی دی او یوې تر سره له هم نری پکار چې هغه داسې رانه واچي ځکه چې د پښتون ملک ته د پښتون ملک چې کومه زنانه هم د کور نه وته نه د هغې به مرګ رواشي. ملګرو الله پاک د ارچا عزتونه محفوظ ساتي او دا زما ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شي وي دغه رنګ ویډیو کتو د پاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي.